بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو، دا وخت چې د مټي ذاکر خان هسپتال نه تاسو ته مخاطب یم. قدرمنو کتونکو، نن سحر چې د یو دوه بدې پیښې مخې ته راغلې چې په هغې کې د یو سکول استاد چې تعلق هغه د مټې سره لري او سرکاري سکول باماخیله کې چې د هغه ډیوټي ورکوي. نن سهار چې د هغه سکول ته تلو په موټر سایکل باندې، کله چې هم هغه د باماخیله روډ ابدالي سکول ته ورسېد، څه نامعلوم کسان چې په پولیسو د خولې مطابق چې په بارابور ټوپک باندې په هغه باندې ډزې وشوې او شدید زخمی شو. په شدید زخمی حالاتو کې چې د مټې هسپتال ته راوړلی شو. دغه رنګ چې د بله یو واقعه چې هغه د کالاکوټ اشاړي سره مخې ته راغله چې جنوبي وزیرستان سره هغه تعلق ساتي. صلاح الدین نوم یې دی، شل کلن ځوان دی چې په هغه باندې هو اکسیویټر چلولو او په دغه وخت کې چې د نامعلوم څه کسان راللو او په هغه باندې فایرینګ وکړو. هغه هم شدید زخمی حالاتو کې چې د ریسکیو 112 چې د هغه د مټې هسپتال ته راوړل. دغه دواړه زخمیان چې هغه په مټې په هسپتال کې دي، دا وخت چې دی د ډاکټرانو د خدای مطابق چې هغې حالات چې دي د خطرې نه بهر دي. مزید پولیس په هغې کې رپورټ درج کړی دی. په دغه حقله موږ د ایس ایچ او مټې سره هم خبرې کړي اورو چې په دې کې مزید څه کېږي او د نامعلوم کسانو خلاف چې دی رپورټ درج شوی دی. دا راته ووایي دا نن دوه بېلې بېلې واقعې مخې ته رالې، دې واقعې نوعیت څه دی او دې کې مزید تاسو څه کوئ وجوهات؟ دواړه حالات چې دي دواړه نامعلوم ملزمان ښایي. دا یو وایي فرمان علي استاد صاحب وایي زه سکول ته تلم او ابدالي سکول ته چې درځې ورسم په ما باندې چرای راغلی، په ما ولګېد، ډز وشو. بیا یو ساعت بعد بل ډز وشو. خدای خو فلحال دښمني هم نشته، بل څه هم نشته، نامعلوم کسانو او فلحال خم دی. او دا بل چې دی د وزیرستان اوسېدونکی دی او په اکسیویټر باندې د چیناري سره سیل په غاړه کار کوي. دی هم چې ما کار کوو او خدای خدا سي وایي چې لکه ما مخونه پټ او دوه کسرال په ما باندې ډز وکړو، یو ډز پېښې دی. نقابپوش دی، نقابپوش دی. اوس هغه موقع ته دوی حالات پر هغې نه معلومېږي. فلحال هغه دوی نامعلوم ملزمانو کسانو دا رپورټونه واخیسته او تفتیش شروع ده، مقدمه درجه. صلاح الدین ولی صالح محمد نوم یې وزیرستان اوسېدونکی. تقریبا 22-23 سال عمر کې.